خیبر ټي وي یو ډېر تکړه انکر او صحافي څه به وایي مشال صاحب میراوس حوالې سره ډېره زیاته مننه کوم زه د خپلو ټولو ملګرو کارمندانو د زړه له تله مننه کوم چې دومره په لویه جرګه کې د ګران محترم حیات خان عرف میراوس په دغه جنازه کې شریک شول او همیشه زمونږ په مخونو باندې خنداګانې خورې کړي دي. زمونږ د ماشومتوب ډېر زیات یادونه ورسره وابسته دي او زه چې دلته کې راغلم او ما د څومره خلکو د ده دغه کړه وړه ښه اخلاق واورېد نو زه باوري یم چې رب ذوالجلال دا ځان ته ډېر زیات په ناز باندې راوغوښت او دې جس چې څومره په محنت سره او څومره په خوند سره دلته کې ژوند وکړو نو زه په دې خبره باوري یم چې رب ذوالجلال به د ده په عالم ارواح کې هم ښه ځای انشاءالله چې ټاکلي وي الله تعالی دې وبخي او زه په دې ځای کې یو خبره بیا هم یادونه کوم دا خبره ما د مختلفو ملګرو سره وکړله چې زموږ یو ډېره زیاته لویه بدبختي یو خو دا ده چې موږ په ژوندانه باندې یو چاته دومره درناوي نه ورکوو دومره یې نه نازوو. موږ په مختلفو ځایونو کې د ګران محترم ارواښاد میراوس دپاره څادر غوړولي او د ده د صحتیابۍ لپاره موږ فنډونه غوښتل چې خلک زموږ سره مرسته وکړي خو چا هم په دغه کې زموږ سره مرسته نه کوله نو رب ذوالجلال هغه ته د قرار یو مرګ ورنصیب کړه او د جمعې مبارکه ورځ او دا دومره لویه جرګه دا دومره لوی علم دا د دې خبرې ثبوت دی چې رب ذوالجلال هغه بخښلی دی خدای پاک دې وبخي او د مغفرت لپاره دعا کوو او د ټول خاندان د صبر لپاره دعا کوو. الله تعالی دې امین مشال صاحب نن ورځ تقاضا کوي موږ هنر خوښو خو هنرمند نه خوښو بیا د حکومت دغه بېحسي چې بیا په هسپتال کې دا بچي یې که وکړېدل یا داسې هنرمند هغه د چاندې لپاره څادر غواړي هغه لپاره یې فنډونه موږ راغواړو ثقافت محکمه څه شوه دا زموږ ډېره زیاته یوه لویه بدبختي په دې خو ده چې په خیبر پښتونخوا کې د کلتور په نوم باندې د دې دپاره په خاصه توګه یوه اداره شته بیا د پاکستان په سطح باندې هم یو اداره شته خو په پارلیمان کې چې کوم کس زما د نمایندګۍ دپاره ناست دی هغه ته د دې هنرمند د دې فنکار د قدر تر اوسه پورې نه خو چا دغه احساس ورکړ نه هغه په خپله دغه څیز احساس کړی دی او بیا د دوی که کوم ژوند دی زموږ کې څومره فنکاران دي هنرمندان دي نو هغه هم په ژوندانه باندې په سخته باندې وي او هم نن ما ونه کړ چې داسې کوم حکومتي واکدار د میراوس په دغه جنازه کې شریک شوي وي او یا بیا د دوی د کورنۍ لپاره یې داسې کوم څه اعلان کړی وي نو د حکومت د خپل یعنی سیاسي ترویج لپاره خو ډېر زیات فنډونه وي خو بیا په داسې موقع باندې نه خو څوک حاضري کوي او نه داسې د فنډ کوم اعلان کیږي نو دا زموږ یو قومي بدبختي ده چې مونږ فن هم خوښوو مونږ غواړو دا چې زما مخې ته یو تن وي هغه ټوکې ټقالي وکړي او زه په هغې باندې اوم خاندمه خو بیا د هغه سره نږدې کېدل بیا د هغه په سختۍ کې د هغه مرسته کول نو تر اوسه پورې دا احساس مونږ کې را پیدا نه شو دا په شعوري توګه باندې مونږ په مختلفو ځایونو کې مړه یو ما وختي مې یو ملګري سره خبره کوله چې تاسو په دې علم کې وګورئ دلته صرف سرونه خو ښکاري خو په ښکاره باندې دا ژوندي دي او په شعوري توګه که دا ته وګورئ نو دا ټول مړه دي که دا ژوندي وي نو زموږ نه به داسې قسمه فنکاران دا به په ژوندانه باندې دومره په سخته وضعیت کې د دوی ژوند نه تېرېده څنګه چې ګران محترم ارواښاد میراوس څومره د ژوند اخري لحظې په سختۍ کې تېرې کړلې نو زما په خیال دا که د دنیا په بل کوم ملک کې پیدا وي دا که په هندوستان کې پیدا وي نو د ده به هم په ژوندانه باندې ډېر زیات قدر شوی وي او هم به د ده د مرګ نفس دې به ډېر زیاته درناوي دته ورکړی شوی و دې به ډېر په قدر کې دغه خاورو ته سپارلی شوی نو زه د خپل ټول پښتون وطن او د دې تنګي ولس او زه د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه راغلي د یو ملګري د زړه د تله مننه ادا کوم چې دومره په لویه جرګه کې او دومره په لویه جنازه کې رب ذوالجلال ته د میراوس د بخښنې دپاره ودرېد